بسم الله الرحمن الرحیم. نظر بد متعلق دا خبر شوی و سړی کدی د پر دم دارو کوي نو دا څنګه دي دا صحیح دي درست دي. اوس همدې باکې هم دا خبره کوي. باب من استرق من العین. استرقا یسترق استرقا طلب د رقیا کول مطلب شه دم. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي قالت اسماء یا رسول الله ایو پیر کی اسماء بی بی پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو کچھ ان بنی جعفر تصيبهم العين صد بنو جعفر قرآن خلق تا نظر بد لگی فاسترقی لهم زیدو پر صدمم طریقہ جوڑا کما چرتنا طریقہ جوڑا شی. قال نعم بالکل. فلو كان الشيء سابق القدر لسبقته العين. که تقدیر نه یو شی مخکې کیدا کنه نو سترګې به مخکې شي. و څه معنا؟ ان تقدیر کې څه لیکل شي خاصی لیکل شي دي کنه. اسی بالفرض و تقدیر خبره کوي چې دا خبره یو فرض کا سفوز فرض کا دا خبره کچري په تقدیر باندې شی غلبې دی شو کنه نظر بد و غالب شوی و نه تقدیر کې وا خبره لیکلی و نظر بد دی وجنه سړی به باندې بل سکیدو. یعنی کچري د سیوا بالفرض و تقدیر بیا به و خبره وا خود سي خو کیږي نه کنه چې تقدیر کې شی بل شان دي شي نه کیږي خو بیا د توي ګوره کنه چې ډېر د شیان دي خدا سترګې څه دا ډېر خراب شي دي چې دا دي ووهي کنه او خپلې کیمرې دایرې کې دي راولي رینج کې بس بیا تابایي. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم اعين الانس. ګوره دې کې ابو سعید سی وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا پیریانو د نظر بد نبی پناه غوښتله ځکه چې هغه په نظر کول کوي کنه هغوی د موږ شان مکلف دي او ځنه داسې خلک وایي پلني سره مرض ملګری شو څه پته لګي خوښ شوي وي د نظر کړی وي دله څه پته نه لګي هلکه مخته. ثم اعین الانس د انسانانو د سترګو نه به یې پناه غوښته چې خدای د خلکو نظر بد نه مې وساتي. او پیغمبر اسلام خاص احسن الناس اجمل الناس فلما نزل المعوذتان. وګوره د نزله یې کنه نزلتایل شي خو چې کله د دوه سورتونو نازل شو کنه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بس دا دوه سورتونه دي چې ځوان کې ونی ول کنه سبي او بیګا وای نبی دا خبرې ما کوه چې زه بیمار شم کې دې شي بنډۍ نه به خراب شي ټینډې منډې نه نور صفتونه دی بیا نه وایي نه د سترګې وهي ان شاء الله خو بیګایي ماښام که نه څه ټیم ویل شي سبایي او ماښام ټیم کې وایه شپې ورځ چاوده شي او شپه چاوده شي یو ځلې درې ځلې د چې که نه جدوګانې شوي نظر بدې شو وبایانې شولې خو داسې عام شیان شو که نه چې کتلی نه شي هغه نه خدای پاک حفاظت ورکوي. اخذهما پیغمبر سامندا ونیول وترک ما سوا ذلک نور شیان ډیر نه کول لکه څومره دا کول دي دا معنی ده چې وترک ما سوا ذلک نور بالکل نه کول دا معنی نه ده. وبه قال حدثنا علي بن ابي الخصيب قال حدثنا وكيع عن سفيان ومسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تسترقي من العين. دې حکم ورکړی شوی بیته. باب ما رخص فيه من الرقاء کم دمونه دي چې پاکي شریعت اجازت ورکړي رخصت ورکړي شی دي سړی کولی شي. نو خبره دا ده چې کمی کلمې وایي سړی او لیکي په هغه کې داسې کلمه نه چې ته په معنی نه پوهېږي بس شیان لیکي د کم ځای نه لیکي او د څنګه دې زده کړي دي څه پند سره شته کاسې اخته یې ځان طرفه نه چې کتاب کې دې ولیکل بسه کشان د نقشه چې ده خو د دریم ولا هلک چې راولي سکول له هم لیکلی شي کښېنئ که نه
چې پوی پې نه یې چې د دې څه شی او څه شی دي کم زبان کې دي دا لفظ عربي ده او که عبراني ده او که څه شی دي دا او هغه نه علاوه شرکي کلمه پکې نه وي استمداد بغیر الله پکې نه چې د بل چا نه مدد غوښتې شوي وي نو دا شیطه شیان چې پکې نه صحیح دي او نور پیسې اخیستل خو پیاسې صحیح دي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا اسحاق بن سليمان عن ابي جعفر الرازي عن حسين عن الشابي عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمة حمة لړم دی چې دی تایلی شي بیماری تایلی شي زهري لشان دلو رسیږي وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة الشيخ عمارة خلدي عن أبي بكر بن محمد أن خالدة بنت أنس دا خالدة بنت أنس يعني أم بني حزم الساعدية بنو حزم قرني خزوة بس يغو مشر ساعدية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه الرقى صدموني ولا پیشکل چې یا رسول الله خدا غشان د موزان ونی او د قرني خلکو باندې دا څنګه دي فامرها بها پیغمبر سمته چې بالکل دا صحیح شیان دي دا په عمل کې اونې سي وبه قال حدثنا علي بن ابي الخصيب قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان أهل بيت من الأنصار يقال لهم آل عمرو بن حزم يچه انصار قبيله کی یو قرنی و خلق وتا آل عمرو بن حزم نبوي يرقون من الحمد لړم وغيرها شيان دي چې اوچی چی کانا زهري لشه ندی د پاره به د موال کول وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم قد نهى عن الرقا پیغمبر اسلام د دمونو نه منع فرمایلی و دمونو نه منع نه فرمایلی اصل کی خبره کړی چې د تمایم شروع د ما استعمالوي تمایم مهم دي تیل شي کانا چې دمونو ممونه پکې لګ سو کی څه کلمې پکې اخوادي خروالي او پکې د منګه پکې د مغو پکې د چشي ولا د پښوغان ولا شي د پړنګان ولا نوکان پکې سوا چي یا خودی خبره پکې راوالی چې رضا پکې لګستنه ملاو پلانې شي ملاو که ځان نه خبري شي یا پکې د توري چرګي پرخنی لګي ملاو کا یا پکې وینه ملاو کا ګډوډ شین سي غیر مفهومه الالفاظ پکې لیکل زنه وخت او زنه وخت کې زنه خلکو دا تویشو د شیان شو کنه دا مؤثری ګڼلی و چې دا مؤثر دي بذاته او دا مؤثر دي چې بنفسه یعنی علت درجه کې ګرځولي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایله سبب په درجه کې نو منع کړي سبب په تور باندې حتی دا کولای شي او اسباب حکم دي چې دا به اختیاروي چې اسباب نه اختیاري دي ته کمکل سړی ویل شي د اسباب د به جوړ څه د پاره دي چې ته نه استعمالوي دومره چې څوک خی به دي چپل ما غوندې نن نه به دې روان شي پر خمنډ وبه کتلی شي نام دا خبره کې فاتوه فقال یا رسول الله انك نهيت عن الرقى تاخذ من وغير شر من فرمله د څنګه چل دي موږ دمول کو و ان نرقي من الحمد لړم مړم چوجي چې سړی دا دمونه مونږ کو فقال لهم اعرضوا علي ما تيلك پیش کې لګي تیر کماله مونږ سوې چې لګي الله تیر کده سوایت چې پیش کا کنه فعرضوها عليها پیغمبر سنت ټولي ورواړول فقال لهم لا باس بهذه د دې سفروا هذه موثق د خډر په خشيان دي د سرونی سي د خډر په خبرټان نه دی اخیستیا لکه چې کس لاس نه ونه بسي زدي د پرشه هذه موثق پوښ شي چې سرسي بس دا وته هذه موثق خډاري کوته وای چې د دې ولا خشيان لستګړي دي ښه چې لاس نه ونه بسي وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عاصم عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى شدي وچي والعين استرګي والنمله او صداني دي نمله هغه دانو تیل شي کنه چې په بدن کې شي منتشر شي اصل کې نمله خو میږي ته ویل شي کنه نمله میږي ته ویل شي او دي تویل نمله ویل شي دغه بیماری ته اصل کې دا څه د زخمونو دی او سری سری شنی او زیړې قسم ته دانی دي
چې په دته خرګونو سره ځای کې لاندې پختې سره ځای کې چې راوځي که نه دا بیا داسې په بدن کې منتشر شي لکه غټې میږي څه دي اپالو سوک ګرځي او غټې میږي دي که کتلې وي د دنیا میږي دي چې راخواره شي در باندې که نه ته ووایې چې تباه دی کو نه دا شی ته ډېرې سړي باندې بیا